په کومه لار کې چې ولاړ یم زما د اکابرو لار ده، زما د مشرانو لار ده چې د لکونو قرآن تلاوت کوونکي ژبې زما صفت کوي، نو کو یو انکر په ما پسې بد ووایي د هغه د دې پلیتې خولې په ما هېڅ اثر نشته او خامخا به وایي د اهل حق د کوم کار نه چې باطل ته تکلیف وي نو د باطل د طرف نه به رد عمل هم د اهل حق خلاف راځي. چې کله د باطل د صفونو نه په ما باندې زور ازمایي ختمه شوله او زما خلاف هغې پروپیګنډه ختمه کړله، نو دې نه دوه خبرې معلومیږي، یا خو ما د حق کار پرېښودلی دی او یا چې دا زه کوم صف کې ولاړ یم دا د اهل حقو صف نه دی. په اهل حقو پسې به خامخا د باطل د طرف نه پروپیګنډې کېږي. لہذا مونږ داعیان یو، مونږ مبلغین یو، مونږ د اسلام د یو اهم شعبې دعوت ورکو. منبر باندې ولاړ خطیب سے مخامخ ورته سل کسان ناست دي د اسلام په دعوت باندې چې دغه خطیب صاحب ته الله څومره اجر ورکوي. د جمعیت علماء اسلام د سوشل میډیا ملګری چې د خپل فیسبوک د پیج نه او د آی ډي نه او د خپل ټویټر د اکاونټ نه او د خپل واتس اپ نه او د خپل یوټیوب نه او د سوشل میډیا د یو بل اپ نه چې کله عام خلکو ته یو پیغام رسي نو ګورئ د الله چې انعامات ورکوي دا په امتحاناتو باندې ورکوي. اوس د دین اسلام په شعبو کې چې په دې شعبه کې د ټولو نه زیات امتحان دی نو الله رب العالمین براله په دې باندې انعام هم ډېر راکوي. دا زمون خلاف کو څوک پوسټ ورکوي، پروپیګنډه کوي، اوازونه لګوي، د دې نه ډېرې سختې زمونږ مشرانو زمونږ اکابرینو فیس کړي دي او هغې ته هغې برداشت کړي. حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د تقسیم هندوستان تحریک شروع یو ورځ د علیګړ کالج په مخ باندې تېرېدلو. مولانا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې د علیګړ بعضې نوجوان سټوډنټان چې په هغه وخت کې د هغې تعلق دا د مسلم لیگ سره هغوی د حضرت مدني صاحب سره د هغې خپل بغض د هغې خپل نفرت اظهار په داسې طریقه باندې کو چې د خپل تن کپړې لرې کړلې، د خپل وجود شرمګاهونه یې ښکاره کړل او حضرت مدني صاحب رحمت الله علیه د هغه استقبال یې په داسې بدتمیزۍ سره بد اخلاقۍ سره. مولانا قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چون چون کې هغه سټوډنټان هغه طلبای کرام الله رب العالمین په ډېر ذلیل مرګ باندې چې کوم دی نو د دنیا نه رخصت کړي. نو دې امتحانات دي، ازمیختونه دي، مونږ او تاسو به فیس کوو. دا زمونږ او ستاسو خولې دا به الله رب العالمین زمونږ په نامه اعمال کې انشاء الله ثم انشاء الله دا تلی د مجاهد د اس خرشڼه د هغه بول و براز به د قیامت په ورځ الله رب العالمین د هغه په نامه اعمال کې تلی. زمونږ د خپل تن نه وتونکي خولا دا به ضرور به ضرور الله رب العالمین زمونږ او ستاسو په نامه اعمال کې د حشر په میدان کې تلی ان شاء الله العزیز.